أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. دا سورة بقرة آيات نمبر 185 يا أيها الناس أي خلق كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. کلو تاسو اخری مما دا هغه څه فی الارض کوم ځکه کې دی حلالا پاک طیبا طیب ولا تتبعوا خطوات الشیطان. تاسو پیروي مکوئ خطوات شیطان د شیطان د قدمون. انه لکم عدو مبین یقینا دا شیطان ستاسو د پاره عدو مبین ښکارا دشمن. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء یقینا دا شیطان امر کوي تاسو په بدی باندې والفحشاء فبحیاء باندې وان تقولوا او پدیم امر کوي چې تاسو وایاس علی الله پر الله عز وجل باندې ما هغه څه لا تعلمون چې تاسو نه پوهیږئ. د دې آیات نه مخکنی آیات سره ربط دادي چې مخکې آیات کې الله عز وجل رد وکړي د شرک اعتقادي یعنی توحید ثابت او د شرک اعتقادي رد وکړي چې تاسو دغه سي عقیده ملري بلکې واجه الله عز وجل تداسي عقیده ولري چې هغه د فار الله عز وجل دلائل اوه د دې ځای څخه رد کوي پر شرک فعلی باندې فعل د انسان داسي وي چې د شرک فعل او رد کوي پر رسوم جاهلیت باندې پر هغه رسوم او هغه عادات او رواجونو باندې چې د جاهلیت په زمانه کې به کېدل او یا وسم فضیل خلقو کې دي. بیان القرآن کې مولانا اشرف علی تهانوی رحمه الله لیکلی دي چې بعض مشرکینو به د بوتانو پر نامه باندې حیوانان پرې شودل او د هغو حیوانات څخه به نفع اخیستل د هغو د تعظیم په وجه حرام بلل چې دغه حیوان څخه نفع اخیستل دا حرام. نو د بوتانو پر نامه به حیوانات پرې ایښو او خپل دغه عمل ته به د ثواب کار وایه او دا به د الله عز وجل د رضا عمل بلی او دا به ذریعہ بلل وسیله به بلل د نږدېوالي او الله تعالی او دغه بوتانو عبادت به بیا د دې لپاره کاوه چې بیا به د دوی په ګمان د دوی بوتان د الله عز وجل په حضور کې د دوی شفاعت وکړي. نو څو خرابې په دوی کې وي. یو خرابې داوه چې د بوتانو پر نامه به حیوانات الکوله په دې اعتبار باندې چې دغه حیواناتو څخه به نفع او ګټ اخیستل حرام بلل او دا په دې خاطر چې بیا د بوتانو به عزت کیر یا دا خود هغه پر نامه باندې السی دي. نو باید څوک استفاده ورسونه کی ورسو کړه د بوتانو به حرمت راځي. د مثال په توګه غواوی به د دې بوتانو پر نامه باندې لکړه نو بیا د هغه څخه شیدل وشل دا دوی د دې بوتانو د تعظیم په خاطر حرام بل. دا رقم شان داسي د سپرلی حیوانات د دې څخه به استفاده حرام بل. دوم دا چې دا دوهمه خرابې و. دریم دا چې دغه عمل د الله د رضا سبب بلی یعنی دا به ویل چې دغه فعل باندې الله راضي دي او دریم دا چې دغه فعل د الله عز وجل د تقرب او الله عز وجل ته د نږدېوالي وسیله بلل او دا ټول کارونه د دې لپاره کول د دوی په ګمان څلرم چې بوتان به د دوی شفاعت وکړي د الله عز وجل د عذاب بیا د قیامت پر ورځ نجات ورکړي. لکه بل ځای چې الله عز وجل فرمایي وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى چې دې مشرکان به ویل چې موږ د دې بوتانو عبادت نکوو مگر د دې د فارې کوو چې الله تعالی ته موږ د مرتبه په اعتبار ورنږدې کړي. پر روانو آیاتو کې الله عز وجل دغه سي بدو او غلطو رسمونو او رواجونو رد کړي چې کوم شی الله حرام کړی وي هغه حلالوي ما او چې کوم شی الله عز وجل حلال کړی وي هغه حراموي ما.
نو یا ایها الناس ای خلقو کلو اخری مما هغه څه فی الارض چې په مځکه کې دی حلالن چې حلال وي، یعنی د شریعت د نگاه څخه حلال وي، طیبا پاک وي، یعنی د حلال شي څخه پرهیز کول او د ثواب په نیت هغه نه خوړل، دا د شیطان دوکه ده. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، او تاسو پیروي مکوئ خطوات الشیطان، د شیطان د قدمونو، یعنی د شیطان په قدمونو مزي، دا کار خو د شیطان کار، ځکه په حقیقت کې انه دغه شیطان لکم ستاسو د پاره عدو مبین، ښکار دشمن دی چې په داسې خیالات او غلطو خبرو باندې مو د ابدي عذاب مستحق ګرځوي. او د دې شیطان د دشمنی وجد هذا انما یامرکم بالسوء، یقینا دغه شیطان امر کوي تاسو بالسوء په بدی باندې، والفحشاء او په فحشا باندې، او دا شیطان تاسو ته په دې هم امر کوي وان تقولوا چې تاسو وایا علی الله فالله عز وجل باندې ما هغه لا تعلمون چې تاسو نه پوهیږئ، په دې باندې هم امر کوي. نو د شیطان دا کار دی چې تاسو په دغه کارونو باندې امر کوي. نو مومنانو ته الله عز وجل دلته دوی خبرې وکړي. یو خبره دا چې حلال خوري، دمځکه کې چې څومره شان دي چې حلال وي هغه خوري، لیکن و هغه شی چې شریعت حلال کړي، یعنی د شریعت د نگاه څخه حلال وي او طیب وي. حلال وای هغه توای چې شریعت حلال کړي، او طیب هغه توای چې طبيعت یې امغاړي، یعنی هم حلال وي هم مرغوب شي وي چې انسان ته په طبيعت کې خوند ورکړي، دې توای. نو هم حلال او هم مرغوب شي چې د سړي شوق ورته کیږي، داغه طبيعت طیب وای. او کې شوق نور ته کې ده حلال وو، نو هغه پروا نه کوي حلال، لکه ځینې شان چې په شریعت کې حلال وي خو سړی مزاج یې نه قبلي، بس ملخ دی، دا د سړی طبيعت کې داسې وي خوند نه ورکي، حلال دی. نو حلالا طیبا دا خوري د شرعي لحاظ باندې چې حلال. حضرت سهل ابن عبد الله رضی الله عنه وايي په درو شیانو کې کامیابی ده چې انسان یې وکي. اول حلال خوراک، د حلال خوراک مبارک ورستم آیات را روان دي. دا اول حلال خوراک دی، او دوم د فرائض ادا کول، د الله عز وجل د طرف پر بنده باندې کوم احکامات فرض دي دا هو ادا کول، او دریم اتباع د سنت. دیوای د غدرې شان دا د کامیابی ذریعہ ده چې انسان په کامیاب کی. بل امر الله عز وجل دا وکي چې تاسو د شیطان د قدمونو پیروي مکوئ. خطوات دا د خط جمع ده، او خطوتون بیا دا یو قدم توای، یعنی تاسو په شیطان مپسې کېږئ، په شیطان باندې مپسې کېږئ، ولی شیطان تاسو دشمن دی، او په دشمن پسې کېدل د بی عقلانو کار دی. د شیطان دشمنی خو الله عز وجل دا د دلته درې شانې د دشمنی بیان کړي. یو دا چې شیطان امر کوي تاسو بسوء په بدی باندې، نو کوم څوک چې تاسو په بدی امر کوي دا تاسو دشمن دی. معلومه سول چې هر څوک چاته داسې ترتیب برابرې چې دا هغه ترتیب په وجه د آخرت خرابېږي، دا په حقیقت کې دوست نه دی، دا دشمن دی. دا چې خلق دوست په دشمن تعبیرې دا عقل نه لري، او عقل کار پرې شي کنه، دا دشمن دی چې ته ستاسو د آخرت د بربادي اسباب برابرې. الله فرمای انما یامرکم بالسوء، تاسو په بدی باندې امر کوي. بدی څه توای دي کې د مفسرینو اقوال مختلف دي. روح المانی بحر محیط او تفسیر کبیر کې د دې څو فرق لیکلي. وایي سو په حقیقت کې هر هغه کار توای چې عقل مند انسان یې وویني، نو په لیدلو باندې دی رنج او دک احساس کړي، یعنی ځان په تکلیف او مشکل کې وویني. هر هغه عمل چې دغه سي عمل وي دې ته سوء وای، بدی وای. او یا سوء و هغه عمل توای
چې عامه ګناوي او یا سوء هغه عمل ته ویل کیږي چې د خبرو بدی وي، یعنی کومه خبره چې په ژبه باندې بد وي دې ته سوء وایي، او یا سوء هغه عمل ته وایي چې په تنهایی سړی کوي یوازې کوي، او یا سوء هغه عمل ته وایي چې په پټه کوي، یو یوازې کول دي یو په پټه باندې کول، فرق سره دی. او د دې په مقابل کې بیا فحشا وایي کبیره ګناه ته وایي، او یا هغه ګناه ته ویل کیږي چې بی حیايي پکشي کی انسان بی حیا وي پکشي، او یا فحشا هغه عمل ته وایي چې د فعل بدی وي، په فعل کې د سړي بدی، او یا فحشا هغه عمل ته وایي چې سړی په ګډه باندې کوي، نور ملګری مرسرای لکه دا ورکه چې وس د ځوانان کوي، او یا فحشا هغه عمل ته وایي په ښکارا باندې دا ټول کارونه شیطان په دې سړی امر کوي. او تر دې لا یو بل خطرناک ده چې شیطان بیا په تاسو داسې خبرې کوي چې تاسو نور باندې پوهیږئ، وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، چې تاسو وایاست پر الله عز وجل باندې ما هغه څه لا تعلمون چې تاسو ور باندې نه پوهیږئ، یعنی تاسو پر ناروا اعمال باندې بیا شیطان تاسو ته دلایل مشي او دا ودرته وایي چې دا کار په پروا نه کی، لکه دغه ډیر ګناهونه یو څوک پاختای، د ژری د خریلو په ګناه باندې یو څوک اختای، یا د لندولو په ګناه باندې اختای، نو هغه ژر چې خری هغه ته چې کله پر دې موضوع خبره وشي دا علما او یا استادانو ته څه نه وایي، خپل لاندېوالانو سره کښینی خلا دلایل پروای، نو هغه ته وایي چې ډیر خلک په ژره کې څه کارونه کوي، یعنی مطلب دا چې دا خو د څه بد کار نه کوم، بیا وایي چې نور کا ګناه خو مینه نه ده کړې، یعنی ګواکې لکه په دې ګناه چې اجازت وي. او د دې څخه ما څه وګوره دا داسې یو خبره ده چې دای نه په پیږي چې دا خطرناک خبره ده کی، یا دا کسان چې د ورکو او نور مجلسونه یې جوړ کړي انو دی وایي موږ په غیبت ځان ساتلی، یعنی د غیبت څخه ځان که په هر ناروا طریقه سړی ساتي بیا خو نو پروا نه لري، د غیبت څخه ځان ساتلی، نو د غیبت څخه هر سړی چې کار کوي بار غیبت نشي کوي، خبرې نه کیږي، نو تاسو به بیا وایز پر الله عز وجل باندې هغه څه تاسو ور باندې پوهیږئ نه. یو مسله علما ودل تراخسته ده چې انسان یو وسواس دی چې سړی ته په ذهن کې ورملیږي په فکر کې، او یو په یو شی تلفظ دی، هر څومره خطرناک خبره چې د انسان په ذهن کې راشي خو هغه د تلفظ ور باندې ونه کی په خله ونه وایي، نو په دغه خبره الله تعالی دای نه نشي، کار څومره خطرناک خبري د سړی په ذهن کې راشي د وسوسې شکل ولري، نو تلفظ ور باندې ونه کی جبه ته حرکت پور نکی، پر دې باندې الله تعالی دای نه نشي، لیکن که جبه ته حرکت ورکی نو بیا په دې باندې ول کیږي. دا یو مسله دل تراخسته. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ چکلب اویلس والدیلر اتبعوا ما أنزل الله تاسو پیروي وکي ما د هغه دین انزل الله چې الله را نازل کړی دی، قالوا دوی اویل بل نتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا، بلکې موږ تابعداري کوو ما د هغه څه ألفينا عليه آباءنا چې موږ پیدا کړی وي په هغه باندې خپل پلرونه، اولو کان آباؤهم اگر کده دی پلرونه لا یعقلون شیئا په هیڅ باندې نه پوهیږي ولا یهتدون او نه په هدایت باندې دي. واذا قیل لهم الله عز وجل د مشرکانو او یا د يهودو نصاراو یو خبيث او بد صفت بیانې، فرمایو اذا قیل لهم چې کله به دوی ته اویل سول د دوی د عادت وو چې تاسو د هغه دین تابعداري وکړئ چې الله را نازل کړی دی پر د خپل پیغمبر باندې، نو قالو دوی به اویل بل نتبعو ما ألفينا عليه آباءنا، دوی به اویل چې موږ پیروي کوو ما د هغه څه ألفينا عليه آباءنا چې موږ مندلې دي پیدا کړی مو دي پر هغه کار باندې آباءنا خپل پلرونه. دا د دې مکه د مشرکانو او د يهودو او نصاراو د عوامو علماو خبره و چې دوی به د الله عز وجل د دین اتباع نکول او دا خبره به کول،
اوس دا د دې یو خبيث عمل دی، یو خبيث عادت دی چې الله عزوجل دا دی دلته بیان کړي. نو الله فرمایي رد ور باندې کوي. نو دی په هر وخت کې د خپل پلرونو اتباع کوي او د خپل پلار او نیکه په طریقه باندې روان وي. او لو کان آباؤهم اگر کده دی پلرونه و لا يعقلون شيئا فهیڅ باندې نه پیدل ولا يهتدون او نه په هدایت باندې و بیا هم د پلار او د نیکه اتباع کوي. دا آیات کې زجر دی و دیته چې د الله عزوجل د دین په مقابله کې تاسو د چا اتباع مکوئ، بلکې د الله تعالی د دین اتباع کوئ او په همدغه طریقه باندې چلیږئ. دی کې دوی خبرې دي. یو خبره دا ده چې سړی باید د هغه چا خبره چې هغه علم نه لري او په دین باندې نه پوهیږي اتباع ونه کړي. په هغه څوک چې هغه په دین پوهیږي دا هغه اتباع باید وکړي. یو ډله چې غیر مقلدین موږ او تاسو ورته وایو او عامه اصطلاح کې ورته وهابیان وایي. هغوی دغه آیات د مذهبونو په رد کې پیشي او وایي چې د مذهبو علما او دا مذاهب چې دي دا د مذهب اتباع کوي او د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سنت یې پریشي. نو دا عین د انزل الله په مقابله کې د خپل پلرونو او نیکونو اتباع ده. نو دوی تقلید کوي وایي چې د امام صاحب مذهب دا دی د قرآن او حدیث په مقابله، یا د امام شافعی صاحب مذهب دا دی د قرآن او حدیث په مقابله. دا خبره غلطه ده. دا فقط د علماء حق او د حق دین په مقابله کې یو غلط استدلال دی. د دې آیات څخه استدلال نه ور باندې کی. ګوري تقلید څه توایي چې سړی په مذهب کې مذهب وایي په اصل کې اغزای چې سړی په هغه کې تک کی او مذهب وایي پر قرآن او حدیث د عمل کولو لار چې یو سړی په قرآن او حدیث باندې عمل څنګه وکړي. نو دا مذهب سړی هغه لارې ته برابرې او هغه باندې عمل کوي. نو تقلید چې موږ او تاسو ورته مذهبي کېدل وایو په عربي کې دې ته تقلید وایو. دوه قسم دي، یو تقلید مذموم دی یعنی بد تقلید او یو تقلید محمود دی ښه تقلید. تقلید مذموم دی ته وایي چې د یو چا اتباع وکړي خبره ومني لیکن هغه خپل په هیڅ نه پوهیږي، بې علم یې جاهل یې. نو الله عزوجل دغه سي تقلید رد کی. ګوره فرمایي او لو کان آباؤهم ولا يعقلون شيئا ولا يهتدون، یعنی که پلرونو عقل درلود لی او په هدایت باندې بیا خو بلا پروا نه درلود. نو تقلید مذموم دی توای تقلید بد تقلید چې سړی بلا دلائل د داسې چا اتباع وکي چې هغه نه عقل لري او نه په هدایت باندې. مطلب دا چې نه د قرآن او حدیث په مضامینو پوهیږي او نه ورڅ مسائل راایستای. کچیر داسې یو څوک چې هغه په قرآن او حدیث باندې پوهیدي او عقل یې درلود یعنی د قرآن او حدیث سے مسائل استنباط کولای شي، د داسې چا اتباع بیا منع نه ده. ولنه د منع قرآن کریم کې الله تعالی بل ځای فرمایي واتبع سبیل من اناب الیه، چې ته د هغه چا اتباع وکړه چې هغه زما طرف ته رجوع کوي. چا چې زما طرف ته رجوع کړي د هغه تابعداري وکړه. معلومه سوله چې د امام ابو حنیفه رحمه الله تقلید او یا د امام شافعی یا د امام مالک یا د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیهم تقلید کول دا د هغه خلکو تقلید دی چې د خدای طرف ته رجوع کړي. نو دا هغه خلک نه دي چې هغه په دین باندې نه پیدل، بلکې هغه په دین پیدل او قرآن او حدیث باندې ټول دنیا په دې باندې اتفاق لري چې هغه د اوس عصر تر ټولو خلکو زیات په قرآن او حدیث پیدل. نو د هغه اتباع دا بد نه ده. د هغو خلکو اتباع بد ده چې په قرآن او حدیث نه پیدل او د هغه تابعداري منع ده. نو د دې د منع نه ده. چنانچه په دې ارتباط باندې الله عزوجل دلته دا د یو قاعده بیان کړه چې د دې پلرونو عقل نه درلودلی او نه په هدایت باندې و. نو د دې صدا معلومه سول کې پلرونه او نیکونه پر هدایت و او عقل درلودلی نو بیا اتباع منع نه ده. چنانچه د حضرت ابراهیم علیه السلام
په ارتباط باندې الله عزوجل فرمایي چې یوسف علیه السلام په محبس کې واغه دوه کسانو ته چې د خوب تعبیر بیانې وای راواړوي سورۃ یوسف آیات نمبر 29 سورۃ یوسف آیات نمبر 29 د 12 سپاره فائدې تقریبا قال لا یاتیکما طعام تاسو دوه ته بس تاسو خوراک ناراضي ترزقانه چې تاسو ته درکول کیږي الا نبأتکما بتاویله مگر زب تاسو د دې خوب په تاویل خبر کم قبل ان یاتیکما د دې نمخ کې چې تاسو ته استاسو خوراک راشي ذالکما مما علمنی ربی او دا تاسو دواړه چې زه خبروم دا هغه علم دی چې ما رب ماته شو دی اوس هغه توای انی ترکت ملت قوم یقینا ما پر ارشی دی ملت قوم د خپل قوم او د خپل وطن د خلکو دین می پر ارشی دی هغه قوم لا یؤمنون بالله وهم بالآخرة هم کافرون چې هغوی په خدای ایمان نه درلودي او نه پر آخرت ته یقین او بلکې د آخرت منکر د قوم اتباع می پرې شو ده لیکن وتبعت ملت آبائی لیکن ما بیا تابعداري کړې ده د خپل پلارونو ابراهیم او اسحاق او یعقوب د ابراهیم علی السلام د اسحاق علی السلام د یعقوب علی السلام نو دادی د پلار او د نیکه اتباع التمنعو چاوی په خدای او په رسول ایمان نه درلود دلته د پلار او د نیکه اتباع نه د منع دادی دلته د خپل وای چې وتبعت ملت آبائی ابراهیم او اسحاق او یعقوب ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء مستجائز نه ده چې موږ د الله عزوجل سره یو څوک شریک کو نو کچېره پلار او نیکه مسلمانان وي نو بیا اتباع نه ده منع اوس د هغه چا تقلید منع سو چې په علم کې مسائلو کې علم نه لري نو امام ابو حنیفه رحمه الله هغه د ټول امت په دې اتفاق دی چې په قران او حدیث باندې او د صحابه او په ژوند باندې تر ټولو شپوي دی چنانچه او فارسی شعر دی پایګر چې ما داریم تقلید امام قول او باشد مدلل با دوام نیست قولش بے دلیل ای علیل نیست هر کس را وی علمی دلیل وای دا هغه قول بے دلیل نو ای بیمار او مریض انسان نیست هر کس را وی علمی دلیل هر چاته خونو د دلیل علم نه حاصلی دی چې هغه دا مسائل په کوم دلیل راایستل آیاتی دلیلش یا خبر یا برین دو قیاس است ای پسر وای دا هغه استدلال یا آیاتو یا حدیث او یا پر دو قیاس کاو پر آیات و حدیث ای قیاس کاو نو مسله دا ده چې تقلید دا په قران ثابت دی او دا دی د سورۃ یوسف څخه ثبوت پیش او دا غرنګ د قران کریم د بل آیات څخه چې وتبع سبیل من اناب الیه دا یدوا دریم الله عزوجل فرمای فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون تاسو د ذکر د خاوندانو څخه د علم د خاوندانو څخه پوښتنه وکړئ کنه په هدلاس نو دا درې بل ځا الله عزوجل فرمای چې اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم تاسو د الله او د الله د رسول اطاعت وکړئ او د هغو خلکو اطاعت وکړئ چې د امر امیران دي یعنی علما عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وايي چې د اولی الامر څخه علما مراد ولی کچیره د اولی الامر څخه پاچهان مراد نو د وسته پاچهانو اتباع کو په جهنم کې غرزیدل دي چې سړی کی معلومه سو چې علما جن مراد دا قرآنی آیاتونه په دې ارتباط باندې زیات نور بحثونه هم ستا نو یو خدا قاعده یاد ساتي دا همیشه د پاره چې د اهل علم اتباع دا بدنه ده او نه تقلید منع دي او عیني په تقلید کې د نه چلیدل ضروری دي کسړی د مذهب اوتی دا به په قران او حدیث عمل نشي کولای دا بیچاره دا صفات کیږي لکه هغه حدیث کې راځي چې همیشه شیطان پر یوازې کس حمله کوي وای د دې داسې مثال دی لکه هغه یوازې بوزا یا میرج چې د رمیسه جلاس چې پاوران شرمش حمله ور باندې کوي
دغه څه کڅوک د مذهب اوتی شیطان به د سجرام لا ور باندې. ما خپل تجربه د ډیر کسان دا شمال دي چې د مذهب اوتی دي اخر یې د حدیثو څخه انکار کړي او قرار اخر د قران هم انکار وکړي. نو چې د قران انکار وکړي خو د ایمان او اخلاص خبره اخلاص. نو په مذهب کې په اوسنی عصر کې چلیدل دا واجب دي او دا قطعی واجب دي. یعنی وتل دا منع دي، سړی بنځ نیولې. دا یو مسله. بل مسله دا ده چې د هغه چا تقلید بسړی نه کوي چې هغه عالم نه او د هغه چا خبره به نه مني چې د هغه علم فوق او مضبوط نه. نو اوس عام طور دلیل په دې نه پیښیږي چې موږ وایو چې پلاني مولوی صاحب دا کار کاوه، دا دلیل نه دی او نه به دا څوک دلیل ګرځي، بلکې امام الربانی رحمت الله علیه وای موږ که دلیل وایه یا به په امام ابو حنیفه رحمه الله وایو، یا به په امام محمد رحمه الله وایو، او یا به په امام ابو یوسف رحمه الله وایو. زموږ مذهب دغه درو شخصیاتو څخه جوړ دی. ځکه موږ دا نه وایو چې موږ پلانې دلیل وایو پلانې، بلکې د دې لپاره د هغو درو اقوال ضروری دي. لیکن هو دا مسائل دا څلور قسم دي. یو هغه مسائل دي چې په قران او حدیث ثابت مسائل دي. په قران او حدیث ثابت مسائل کې تقلید نه کیږي. دا خبره یاد ساتئ. په هغه مسائل کې چې په قران او حدیث ثابت دي په هغه کې تقلید نه کیږي. مثلا المنز دی، زکات دی، حج دی، دا قران او حدیث کې بیان شوی دی، په دې کې تقلید نه کیږي. تقلید په هغه مسائلو کې کیږي چې د قران او حدیث څخه صراحتا نه معلومي. دغه امامانو د قران او حدیث څخه راایستلي، په هغه مسائلو کې تقلید کیږي. تقلید په مسائل منصوصو کې نه کیږي چې وس مثلا المنزادی د پیغمبر علی السلام څخه 4 رکعات ثابت دي، په دې کې موږ تقلید نه کوو. تقلید په هغه مسائلو کې کوو چې د قران او حدیث څخه ښکارا نه معلومیږي، دوی راایستلي دي، په هغه کې موږ تقلید کوو. لکه دا د فقه ځینې مسائل چې دي. نو تقلید په مسائل منصوصو کې نه کیږي. تقلید په مسائل غیر منصوصه چې د قران او حدیث څخه صراحتا نه معلومي کوي کیږي. یاو تقلید په مسائل منصوصه متعارضه کې کیږي، یعنی د قران او حدیث څخه خودواړي مسلې معلومې دي لیکن خپل تر مابین ټکر دي. د دغه حل چې کوم امام را استلی دي ته هغه حل اخر. نو مسائل څلور قسم دي. مسائل منصوصه یاو مسائل منصوصه غیر متعارضه، مسائل منصوصه متعارضه، مسائل غیر منصوصه غیر متعارضه، مسائل غیر منصوصه متعارضه. په مسائل منصوصه کې تقلید نشته، په مسائل منصوصه غیر متعارضه کې تقلید نشته. په مسائل منصوصه متعارضه چې خپل تر مابین تعارض پکې کوي، لکه د مثال په توګه موږ لاسونه نه پورته کوو او رفع الیدین نه کوو، او امام شافعی رحمت الله علیه په مذهب کې بیا رفع الیدین ستا. دا دواړه مسائل د نبی علی سلام څخه ثابت دي. ام لاسونه پورته کول، اب نه پورته کول. نو موږ د امام ابو حنیفه رحمه الله قول منلی دي د دلایل پر بنیاد. پیغمبر علی السلام لاسونه نه پورته کول او وجه دا وجه پیغمبر علی السلام په مانځي کې سکون کوي، دا د سکون یو علامه ده چې لاسونه پورته نشي. نور دلایل مور باندې. نو په دغه مسائلو کې چې منصوصه وي متعارضه وي تقلید کوو، او په مسائل غیر منصوصه هغه کې تقلید کوو که متعارضه وي که غیر متعارضه وي. دا مسله یاد ساتي. او بل تقلید د مذهب کې پابند اوسېدل، دا لکه په قرآن ثابت دي، په احادیث هم ثابت. پیغمبر علیه السلام فرمایي زما څخه وروسته به د چا خبره مني؟ د ابوبکر د عمر رضی الله عنهما. او فرمایي ما په تاسو کې ابوبکر او عمر رضی الله عنهما پریشي. او بیا فرمایي چې ما په تاسو کې دا څلور خلفا پریشي، علیکم بسنتی و سنت خلفای الراشدین. پر تاسو باندې زما سنت دی او د دې خلفای راشدین سنت. نو دا دی په حدیث باندې هم تقلید ثابت سو چې اتباع کول دا ضروری ده. غیر مقلدین یادا وهابیان وایي چې اتباع او تقلید فرق سره لري. تاسو چې کوم دلایل وایي په هغه کې وایي د اتباع لفظ راغلی، دا تقلید لفظ خو نه دی پکښ راغلی. دا اتباع او تقلید فرق سره لري.
نو موږ دې توایو ک اتباع او تقلید فرق لري نو دا آیات بیا پر مذهب والا او پیشول کله ستاسو دلایل په ثابتې په دې کې خود اتباع لفظ راغلی تاسو چې پر مذهب رد کوي په دغه آیات یې کوي په دې آیات کې کله د تقلید لفظ راغلی او تاسو اتباع او تقلید سره جلا بول کله چې تاسو په دغه آیات دلیل پیښوي د دې څه دا معنا خپل معلومي رشي د اتباع او د تقلید فرق نشته تقلید هم د یو چا خبره منل د اتباع هم د یو چا خبره منل هیڅ فرق نه لري نو لا محاله د تقلید او د اتباع فرق نشته دې تر پای فرق ثابتولای نشي فقط ما زی دعوه ده کوي هیڅ ثابتولای نشي کله دې څه دا غوښتنه وشي ته ونی څه د تقلید او د اتباع فرق په قران حدیث ثابت او یا د لغت د کوم کتابه څخه فرق ثابت کړي نشي ثابتول هیڅ کنه بل د صحابه کرامو د عمل څخه تقلید ثابت دي هغه دا دی عمر رضی الله عنه یو ورځ خطبه وایي په خطبه کې دا وایي کله چا د میراث په مسائل باندې سر خلاصول مقصود وي او د میراث مسائل زده کی نو هغه دی ورشي زید ابن ثابت رضی الله عنه دا دی هغه ته وایي چې تاسو ورشي د زید ابن ثابت تقلید وکي مسله یعنی واخ او کله چا قران کریم زده کړ غرض وي هغه دی ورشي حضرت ابی ابن کعب رضی الله عنه او کله چا شرعي مسائل زده کول مقصود وي فقه زده کول مقصود وي غدي عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه توش او کله چا د نظام په ارتباط معلومات زده کول وي ماته جراش دا د عمر رضی الله عنه د قول ثابت د صحابه کرامو د عمل هم ثابت دي او دا غننګ د عقل څخه هم دا ثابت دي عقل هم دا وایي چې باید دی چا خبره تسلیم شي ولی دا په دې لحاظ چې د انسانانو عقل او د انسانانو استعدادونه دا مختلف دي او دا غننګ د انسانانو تقوا دا مختلفه ده د انسانانو زمانہ دا مختلف کم سړی چې د پیغمبر علی السلام زمانه ته نږدې وي په هر حالت کې دا خیر دی تر هغه چا چې د نبی علی السلام د زمانه را لري دا خیر دی کوم سړی چې د تقوا په اعتبار مخ کې دا خیر دی تر هغه چا چې تقوا یې کمي او کوم سړی چې د علم په اعتبار مخ کې دا خیر دی تر هغه چې مخ کې نه نو اوس موږ را ولاړ شو د 14مې صدی یو مولا را واخو مذهب ممنه د داغه 14مې صدی د مولا خبره او د امام ابو حنیفه رحمه الله دې دواړه سره پرتلک د عقل بکار اخی زید بنکه عناد بنکه یو عناد یو زید دی زیدی سړی خو په هیڅ نه سمیر دغه څپشتنه وکړه چې ستاده دغه ملاج په 14مې صدی کې دی د تقوا ډیره دا او د امام ابو حنیفه رحمه الله دا نن ما قتل مولانا یوسف لیدیانوی رحمه الله په خپل یو کتاب اصلاحی مواعظ کې را نقل کړی دي چې امام ابو حنیفه رحمه الله په ولاړی په مدینه منوره کې به 3 ورځې تیرولې بالا نه په دې 3 ورځو کې خوراک نه کاوه شک نه کاوه او روزه بینول چا ورته چې خوراک او شک ولې نه کوي او تر 3 ورځې نور زیات ورځې ولې نه تیرې ولدا خوراک څخه ورسته ذریت دې ته پیشيږي چې سړی به تش چای جواب کوي او خپل قضای حاجت وکي او ماته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وطن کې دا به حیاي معلومي نه خوراک کاوه نه شک کاوتلی اوس به څوک دا کار وکي امکان نه لري چې څوک د پیغمبر علی صلوات و سلام په خاور کې ذریت اجرا کول لا دا ماته بیا د بيد نو کوم سړی چې د هغه زمانه سړی دی او دغه تقوا دا او د اوس زمانه سړی حدیث کې راځي په اخره زمانه کې به ټول خلک په سود اخته کې سود و نه کینو د سود بخار او اثر خبر ورشي نو دا خو رشي نو دای تقوا ده د تقوا په ارتباط خو یې ډېری خبري ذهانت علمیت هغه دی چې امام مالک رحمه الله چې د حدیث لوی امام دی د مبارک وایي چې کله خټو یو ملته وګوري او دلائل وربانی شروع کی ټول خلکو ته بدا قناعت ورکړي چې دا د سرو زرو د خټو یو مل به په سرو زرو باندې درته ثابت کی دومره علمی استعداد پکې کی دا علم دی او ذهانت کې درداسه اندازي پریو چې د خپل زمانه مشران علما چې د استادان امام شعبی رحمت الله علیه د امام ابو حنیفه رحمه الله استاد دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو مسله د په مخ کې بیان کړه نو هغه ورته وایي یا معشر الفقهاء انتم الاتباع ونحن سیادله چې اے فقهاو تاسو چې یاس په حقیقت کې ډاکټران یاست ونحن سیادله موږ په قد دوا پروشانی
یعنی موږ خو د نبی علی السلام حدیث راوړو، خدا مسائل تاسو جن را باس، یعنی موږ خو دا دواوی راوړو په دواخانه کې مو یې شي دي، خدا چې د مریض د پاره کومه دوا لګیږي دا ستاسو کار دی، دا موږ کار نه دی. نو کسړی د عقل کار اخی او زید نه کی عناد نه کی، په انصاف خبره اوري، نو هغه خپل دغه زمانه ملا او د هغه زمانه کسره پرتله کی، د علم په لحاظ، د تقوا په لحاظ، د ذهانت په لحاظ او د نبی علی السلام زمانه ته د نږدېوالي په لحاظ. اوس نو چې کله دا په قران ثابت دي، په احادیث ثابت دي، د صحابه کرامو په عمل ثابت دي، په عقل ثابت دي، بیا د مذهب وتل دا به عقلی ده کنه، دا حماقت دي څوک چې د مذهب وایي. او د تمام علماو پر دې مذهب او پر تقلید باندې اتفاق دی. د امام قرطبی رحمه الله حواله در تر نقل کوم، پر دې باندې خو ډیر بحث کول پکار دي، خو بیا وزدنی کتابونه دروشه باغه بیا مطالعه کوي. امام قرطبی رحمت الله علیه په قرطبی جلد 2 صفحه 140 کې دا عبارت را نقل کړي، وای تعلق قوم بهذه الايه في ذم التقليد، وای ویډلی علماو په دغه آیات سره د تقلید د مذهبي کېدو بد بیان کړي دي. وهذا في الباطن صحيح، وای دا د دوی خبره خو سیده په باطل تقلید کې چې سړی د بی علم خلکو خبره مني، لکه د ازمر ځینی خلک چې په جاهلانو پسې. و اما په تقلید په الحق، لیکن هغه تقلید چې په حق کې وسی په علماو په اصل من اصول الدین، دا د دین د اصول څخه یو مهم اصل دی. وعصمه من عصم المسلمین، د مسلمانانو د حفاظت د ځایونو څخه یو ځای دی چې مسلمانان محفوظ پکې پاتې کیږي. یلجأ الیها الجاهل المقصر عن درک النظر، وای دا هم دغه تقلید په وجه یو بی علم سړی و دی علماء ته ورزي فناور وړي، ځکه هغه خپل په قران او حدیث استدلال نشي کوي. دا ضروری دی او دا د دین د اصل څخه د دین د اصول څخه یو اصل دی چې باید سړی ورشي. په دې ارتباط باندې نورم خورا ډیر کتابونه دي، خو د مولانا سرفراز خان صاحب در صاحب یو کتاب دی الکلام المفید فی اثبات التقلید، ډیر بهترین کتاب دی او ډیر مضبوط دلایل ور باندې ویلي دي. او بل کتاب د مولانا محمد تقی عثماني صاحب دی تقلید کی شرعی حیثیت، دا په پښتو باندې د ازمر مولانا عبدالهادی حماد صاحب دامت برکاته دا ترجمه کړی دی، ډیره ښه ترجمه کړی. نو دا تقلید شرعی حیثیت په دې ارتباط باندې نور هم کتابونه ستا. یو بل کتاب دی تاسو پیدا کی تحفه اهل حدیث، تحفه اهل حدیث غیر مقلدین ته ډالی په نامه باندې کتاب دی، ډیر بهترین کتاب دی. په سوال او جواب کې دا ټول مسائل راخستی، ولیکن شد عادی چې سړی مازه مطالعه کی لیکن بحثونه ونه کی، په بحثو کې ګټه نشته. نو اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله، چې کله اویل سی دوی لره تاسو پیروي وکي ما ده هغه انزل الله چې الله عز وجل را نازل کړی دي، قالوا نو دوی به ویل بل نتبعوا ما الفینا علیه آباءنا، نو دوی به دا ویل چې موږ اتباع کوو ما ده هغه الفینا علیه آباءنا چې موږ پیدا کړی دي په هغه باندې خپل پلرونه. نو الله عز وجل په دوی رد کوي، یعنی دوی دا ویل چې د ازمر پلرونه گواکې د دغه طریقې په اختیارولو کې د الله تعالی د خاورته اجازت الله رد ر باندې کوي. نو په هر حالت کې به دوی د خپل پلرونو اتباع کوي. او لو کان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، اگر چې د دوی پلرونه و لا يعقلون شيئا په شی باندې پوهېدل نه، یعنی په شی باندې پوهېدل دا معنی چې سړی د یو آیات او حدیث څخه استنباط وکي، یعنی عقل په کار واچي یو مسله جن را او باسي. ولا يهتدون، او نه په هدایت باندې ونه د یو آسمانی کتاب څخه استنباط کا و نه آسمانی کتاب درلودلی. نو دا ائمه چې د ائمه اربعه دا خو عقل هم درلودي، د قران او حدیث څخه استدلال هم کا، او بل په هدایت باندې و قران او حدیث ورته راغلي و، قران او حدیث د دې په مخ کې پراته و. نو تقلید بیا دا جائز دی، روا دی، بلکې ضروری دی. د دې په تایید کې سورته مائده آیات نمبر 4، اعراف 28، یونس 28، ابراهیم 10، سورته صاد 15، زخرف 22 او 23 او 24
ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا الدعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ومثل الذين مثال دا کسانو کفروا چاغوی کافران دي كمثل الذي لك مثال دا هغه کس ينعق بما لا يسمع إلا الدعاء ونداء لکه مثال دا هغه کس ينعق چې आवाज کوي بما هغه څه لا يسمع چې هغه نه اوري الا دعاء مگر فقط आवाज ونداء او چغه صم بكم عمي کان دي ګونګیان دي وړاندې دي فهم لا يعقلون هغه عقل نه لري. الله عزوجل د کافرانو د بوتانو او د الله نه غیر چې دوی کوم چاته आवाज کوي دا هغه یو مثال بیانې چې دا کافران دا د دې نافهمي او بعقلی په شان او په حالت کې دغه رقم مثال دي لکه یو څوک چې یو حیوان ته आवाज کوي بزی ته आवाज کوي پس ته आवाज کوي غوی ته आवाज کوي نو هغه خدای د आवाज اوري او د چغي ام اوري چې ناری ور باندې وي لیکن هغه ته جواب نشي ورکولای او نه هغه د ذریت د پاکوالای شي. نو څوک چې د خدای عزوجل نه غیر نور ته आवाज کوي هغه دغه سي دي لکه یو څوک چې مړی ته आवाज کوي او یا یو حیوان ته आवाज کوي یا ډبرې ته आवाज کوي دا منع دي. نو الله عزوجل د دې مثال بیانوي ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا الدعاء ونداء مثال دا کسانو کفرو چاوی کفر کړی دي پنا پهمی کې مثال داسې دي کمثل الذي لك مثال دا کس ينعق چ आवाज کوي بما هغه څه لا يسمع دا با زائده دا ما مفعول ګرځي د ينعق د پاره لا يسمع چ نه اوري الا دعاء مگر خالی आवाज اوري ونداء او چغه. نو دغه کافران هم داسې دي چې ظاهري خبري خو اوري خو په حقیقت باندې نه پوهیږي خبري ته توجه نه کوي لکه دا چارپایان आवाज اوري خو په خبره باندې نه پوهیږي. ګوري دا قرآنی آیاتونه یوازې داسې نه دي چې دا یوازې مشرکانو ته بت پرستانو ودیه ته متوجي دي بلکې دا مسلمانانو ته متوجي دي چې ګوري د خدای نه ماشوا بل چاته د ضرر او د نفع د پاره आवाज مکوي پلانه یا را رسیږي او پلانه یا را رسیږي او یا پلانه زما مشکلات د پع کوایس دا الله عزوجل نه ماشوا بل هیڅ څوک د چا مشکل د پع کولای نشي نه څوک چاته ډوډۍ ور کوایسي نه مرګ او نه ژوند نه لور نه زوی نه حاجات پر کوایس هر څوک د الله عزوجل نه ماشوا ټول محتاج دي او د الله عزوجل د اراده بغیر څه نشي کولای. صم بكم عمي فهم لا يعقلون نو دوی مبتدا محذوفه ده نو دوی کانه دي یعنی حق خبره نه اوري بكم ګونګیان دي یعنی حق واینا حق خبره کوي نه عمي نړاندې دي د نفع او نقصان درک نه ورته معلومیږي چې کله ټول حواس مختلس ولا نو فهم لا يعقلون نو دی عقل نه لري د عقل کار نه اخلي نو پیژننه ځکه چې ټول حواس معطل او مختل دي. یا ایها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. یا ایها الذين امنوا ايد ایمان خاوندانو کلوا خری من طيبات د پاکو شانو سما رزقناکم هغه چې موږ په رزق درکړي دي واشکروا لله او شکر ادا کوي الله عز وجل را ان کنتم اياه تعبدون کچیر تاسو یاس دغه الله عز وجل را عبادت کوونکي ان کنتم کچیر تاسو یاس اياه دغه الله عز وجل تعبدون عبادت کوي. یا ایها الذين امنوا دوباره هغه خبره د سره راګرځي په مابین کې د یو دوه بد صفات یادونه وکړه چې یو خبيث صفت دا دی چې سړی د شیطان اتباع وکړي او بل خبيث صفت دا دی چې سړی د جاهل خلق اتباع وکړي او د حق مقابله کې د عقل او د ځان دلایل وایي. دلته بیا مؤمنانو ته امر کی چې تاسو حرام مخوري حلال خوري او د حلالو د ګټلو کوشش کوي
یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے د ایمان خاوندان تاسو خوراک وکئ، یعنی زموږ د طرفه تاسو ته د دې اجازت دی چې تاسو خوراک وکئ من طیبات د پاکو شیان. طیب هغه توایي چې د شریعت د نگاه څخه حلال او طبیعت یې مرغوب او خوش وبولي. ما رزقناکم چې موږ تاسو ته په رزق درکړي، مطلب دا چې ډوډۍ د مثلا وبدي یا نور شان چې هغه حلال او پاک دي، او کوم تاسو ته په ملک نه ودر کړي بیا خوراک منع دي بیا مخري. معنا یې دا نه ده چې ارزای بس پلاس دره لخوري، بلکې ما رزقناکم چې موږ تاسو ته په رزق درکړي الته خوري. وسنو ګوري دلته الله عزوجل داري ټول مؤمنانو ته امر کوي، د ایمان خاوندانو ته امر کوي چې کلوا من طیبات. الله عزوجل د خوندگانو ته دا امر کوي انبیاء علیهم السلام ته، یا ایها الرسل کلوا من طیبات. الته بیا امر کوي چې تاسو رسولان هم پاک شي خوري، یعنی هم د رسولان پاک شي خوري او هم د مؤمنان پاک شي خوري. په دې کې شدت امر دی دی خبرې ته چې تاسو د پاکو شیانو د خوراک التزام کوئ. علماو د پاکو شیانو د حلالو د خوړلو ډېری ګټې بیان کړي. د حلالو د خوړلو یوه ګټه دا ده چې انسان ته الله عزوجل د حلالو د خوړلو په واجب باندې اخلاق حمیده نصیب کړي. اخلاق حمیده دا معنی چې د انسان په زړه کې الله تعالی یو نور پیدا کړي چې د هغه نور په واجب باندې د ته بد کار بیا بد معلومیږي. ولی د انسان په زړه کې چې نور وي نو د دې نور دړو په وجه دی بد کار بیا ځان ته معلومه وایي. او بل دا چې الله عزوجل د په عبادتو کې شوق پیدا کړي. څومره چې روزي حلالي دومره د انسان عبادتو ته شوق کیږي، ځکه چې الته د انسان باطن دا د ملکو طرف ته مایل کیږي. او بل دا چې د ګناه څخه بیروي، د ګناه څخه بیزار وي. او څلرم دعای الله قبلي. دا د حلال خوراک ظاهری اسباب دي چې هر انسان په خپل بدن کې ډېر په لنډ وخت کې احساسوي. او د دې په مقابله کې حرام عمل، حرام خوراک، حرام روزي خوړل دا بیا په انسان کې اخلاق رذیله پیدا کوي، بد اخلاق په انسان کې پیدا کوي. مثال دا دی په انسان کې د عبادت او ذوق ختم کی، هیڅ عبادت خوند نه ورکی، او د یو غړي د پاره هم دی په عبادت کې وخت نشته راوي. سړی چې حرام کاروباري او حرام نه پکوي نو په عبادتو کې خوند نه او ذوق نه یوسه، بل الله تعالی دته د عبادت توفیق نه ورکی. او دریم دا چې دغه انسان د حرام طرف ته شوق منوي، همیشه چې حرام یو ناروا کار وي د شوق ورته چدا وکي او دعای الله نه قبلي. پیغمبر علی السلام فرمای یو سړی به مسافر وي، پرېشتان به په مخ باندې رایلوي او په ډیرو زاریو به الله عزوجل توای یا ربي یا ربي یا ربي. نو وای چې الله عزوجل به څنګه د دعا قبول کړي؟ ملبسه حرام، شرابه حرام، طعامه حرام، کالی حرام وي، خوراک حرام وي، شک حرام. مولانا محمد تقی عثماني صاحب یو ځای لیکلی دی چې دا د حرام مسله دا په هر شي کې راځي. بیا د دې د لپاره څو مثالونه ذکر کړي. وای یو سړی یو ځای 15 ساعته کار کوي، نو کدی 4 ساعته ورشي د نه پکا د 1 ساعت په اندازه حرام است. دا په ګډ دې تورته نور د کفارو سره کاروبار دا سکار چې هغه کار د مسلمانانو په ضرر او نقصان، او د محارب کافر سره بیا هر قسم کار حرام، او هغه نفقه حرامي. د سود کاروبار حرام دی، شدید حرام. که موږ ورسید پر سود به ان شاء الله تفصیلی خبره کوله، جیسے پاره په پای کې د سود په ارتباط ډیر زیات آیاتونه راغلي. سودی کاروبار دی، حرام دی. یاداسي شي خرڅول چې په شریعت کې منع وي، دا هغه کاروبار حرام دی. ډیر مثالونه استا. نو الله عزوجل امر کی یا ایها الذین آمنو، اے د ایمان خاوندانو زموږ د طرفه تاسو ته اجازت دی کلوا من طیبات، چې تاسو اخری من طیبات پاک شان چې د شریعت د نگانه پاک وي.
ما رزقناکم هغه چې موږ تاسو ته په رزق باندې درکړي دي واشکروا لله او دا اجازت هم دی او دا حکم هم دی چې تاسو د الله عزوجل لپاره شکر ادا کړئ په ژبه هم لا شکر ادا کړئ په لاس پښه هم د دین خدمت وکړئ چې دام شکر دی په زړه هم د دغو نعمتونو د الله عزوجل د طرفه د نعمت عقیده ولرئ ان کنتم کچیر تاسو یاس ایاهو دغه الله عزوجل لره تعبدون عبادت کوونکی یعنی کله الله عزوجل د عبادت دعوه کوي او ځانونه د خدای عزوجل بندگان بولی نو تاسو د الله عزوجل عبادت کوي نه شکر ادا کوي انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم انما حرم عليكم الميتة يقينا حرام کړی دی الله عزوجل علیکم پر تاسو باندې المیتة مردار والدم اوینی ولحم الخنزیر د خنزیر غوشه وما هغه اوهل چې تحلیل سوی وي تکبیر ویل سوی وي به پاغه باندې لغیر الله د الله نه ما سوا ومن اضطر نو څوک چې مجبور سي غیر باغ په داسې حال کې چې سرکشي کوونکی نه وي ولا عاد عادت جوړونکی نه وي فلا اسم علیه نو پاغه باندې ګناه نشته ان الله غفور رحیم یقینا الله عز وجل پر بخشونکی او پر مهربان دی انما حرم علیکم د دې آیاتو د مخکنی آیاتو سره بیا مناسبت او ربط دادی و مخکی آیاتو کې دا خبره وسوله چې الله تعالی کوم شان حرام کړی و تاسو هغه حلالول الله دا حرام کړی و چې د خدای نماز او بل چاته عبادت وکړي او تاسو د خدای نماز او بل چاته عبادت کاو الله دا حرام کړی و چې تاسو خپل چارپایان حیوانات د نور پر نمو باندې پرېږ د دروش په نامه باندې د پیرانو په نامه یا د بوتانو په نامه یا د بل چا په نامه د خپل چارپایانو استفاده نه کوي او د هغه څخه استفاده د خپل بزرګانو د تعظیم په خاطر حرام بولی دا کار الله حرام کړی دا بنه کوي تاسو هغه حرام کړی کار حلال غني بلکې د ثواب په نیت مکاو او کوم شان چې بیا الله حرام کړی هغه به حلالوي نو کوم چې حرام و هغه حلال مبولي کوم چې حلال دی هغه حرام مبولي نو په مخ کې آیاتو کې د دې خبرې رد وسو چې کوم شان الله حرام کړی و تاسو حلال کړی دلته بیا د هو شان رد کی چې کوم شی الله حرام کړی دی تاسو حلالوي کوم شی چې الله حلال کړی دی تاسو الته حلال و تاسو حرام او دلته بیا حرام دی تاسو حلالوي یعنی الله عز وجل چې حرام کړی دی دغه شان حرام کړی دی انما کلمه حصر انما حرم علیکم المیتة بشک چې حرام کړی دی نو الله دغه شان حرام کړی دی حرم علیکم المیتة حرام کړی د پر تاسو باندې المیتة مردار هر حیوان چې د غیر شرعي طریقې خلاف مړ شي او یا ذبح شي دا ته میته وایي د میته خوړل خرڅول او بل حیوان ته ور اچول جائز نه سدي د مثال په توګه دا مرس او یا د خدای عزوجل د نامه خلاف د بت په نامه باندې یا د پیر په نامه باندې ذبح دا حرام دي خرڅول حرام دي وړل حرام دي بل حیوان ته ور اچول حرام البته کبل حیوان خپل راغلی بیا یې اوخاړي هغه بیا منع نه او دغه حیوان خپل مرشي دغه حیوان د وړوي چې استفاده کول پروا نه لري او کله د څه پوسټ وکړي سي رنگ کړي نو هم بیا پروا نه لري استفاده جن کېدلای یا د مثال په توګه د کلمو او واز غوڅه صابون جوړ سي نو استفاده ور سره واد یو خدا چې وړوي کې وړزګی نسته نو په دې خاطر باندې هغه حرمت نسته بخشي او دا چې د پوسټ یا رنگ سي نو پرنګ باندې پخیر ځکه حدیث کې راځي کله ایهاب دبغه فقط طهوره هر پوسټ چې رنگ کړی سي دا پاک ګرځي الا د خنزیر پوسټ دا هغه چې استفاده حرامه دا غنه جسل عین او د انسان پوسټ د کرامت په وجه استفاده ورڅ حرامه
څوک به استفاده نه ورڅکی. نور پوستکی هغه کچیر رنگ کړی شي بیا استفاده جایز. او د دې کلمو د دغه رنګ د وازګې څخه چې استفاده بیا روا ده، دا په هغه صورت کې چې د صابون په صورت کې د خپل اصل بدلیږي، په بل اصل باندې بدلیږي. یو ذات چې په بل ذات بدل شي هم حکم بدلیږي. ودمه او دارنګ وینه، کوم وینه چې بهیږي، ځکه نور آیاتو کې به وسره د دم مسفوح قید لګیدلی دی. غالبا سورۃ الانعام یا سورۃ مائده کې به دمن مسفوحا راځي. کوم وینه چې بهیږي دام الله حرام کړی. د دې خرڅول رانیول استعمال ټول حرام دي. د ذریت په خاطر باندې شریعت اجازت ورکړي دی هغه جلا مسله ده، هغه ان شاء الله سبا تفصیلی بیانو. ودمه او هغه وینه چې هغه په غوښ پرې مشتی د حیوان د ذبح ورسته، مثلا پسه حلال سو د رګونو وینه یو لاړه، نور وینه کبیل فرض د غوښو کې د نن پاتې هغه که پر کالو ولویږي کالی نه په مرداري او پاک دي. چا لمونځ سره وکړي لمونځ صحیح کیږي. ولحم الخنزیر او د خنزیر غوښ دام الله حرام کړی. د خنزیر غوښه او د خنزیر ټول اجزا دا نجس العین دي، استعمال جائز نه. وما اهل به او هغه چې تحلیل کړل سوی وي وربانی، یعنی आवाज سوی وي پر هغه باندې لغیر الله، د غیر د الله څخه، هغه حرام دي. فقصد د تقرب باندې چې د پر یو حیوان باندې سړی د الله عزوجل د نامه سما سوا د بت نوم یاد او یا د الله نوم ور باندې یاد کی، خود غیر تعظیم په خاطر حلالي. د مثال په توګه د پیر یا پاچا د تعظیم په خاطر حلالي، دا شو کې ور حلالي، دا حرام. البته کې د ملمستیا په خاطر باندې جلا حلالي هغه پروا نه لري، هغه جائز دي. خدا هغه چا د تعظیم او تبرک په خاطر باندې حلال ول دا حرام دي. وما اهل او هغه چې پر هغه باندې نوم یاد کړی شي به په هغه باندې فقصد د تقرب او د تبرک لغیر الله د الله عزوجل نماسه. په دې کې څو صورت دي. یو صورت یې دا دی چې د خدای عزوجل نوم ور باندې یاد نکړي. کله الله عزوجل نوم ور باندې یاد نسو دغه حیوان مردار دی. لیکن هو دې کې تفصیل دی. د امام شافعی رحمت الله علیه مذهب دا دی چې کچیر مسلمان د الله تعالی نوم ور باندې یاد نکړي، د الله تعالی نوم ور باندې یاد نکړي، ایرسو نو هم دغه حیوان پاک دی. قصدن یې پریښو دی نو هم دغه حیوان پاک دی. زموږ د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا دی چې قصدن پریښو دی نه دی پاک، که هیر سورڅه پاک، ځکه د هر مؤمن په زړه کې وای د الله تعالی توحید او بسم الله استا. دا یو صورت کې د غیر نوم ور باندې یاد، د پیر د پیغمبر نوم یا د بت نوم العیاذ بالله یا د ملائکه نوم دا حرام. ځکه رد المختار لیکي کچا داسې ویل بسم الله و بمحمدin چې د الله په نامه او د نبی علی سلام په نامه، نو لیکي چې دا مردار دی، حرام. چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم ور باندې یاد کله حرامي، ځکه تا د الله عزوجل سره پیغمبر علی سلام شریک کی العیاذ حرام دی. دا یو صورت دی. دوم صورت دا دی چې نوم خدای الله ور باندې یاد کی، لیکن د حیوان د ذبح څخه غرض د هغه بزرگ او یا د بت یا د هغه چا چې د هغه د فار حلالي، د هغه عظمت او د هغه تبرک او د هغه لوی نیت ده. په نیت کې دا وی اگر چې د الله نوم ور باندې یاد کی، یعنی د بت د تبرک په خاطر باندې یا د پیر د عظمت په خاطر حلال کی، نو دا حرام دی، جائز نه دی. دا دوم صورت. دریم صورت دا دی چې یو سړی حیوان راواخي د غیر الله پر نامه یې پریږدي، وای دا حیوان د پلانی بت دی یا دا د پلانی بابا دی، دا حیوان هغه ته ور پریږدي. دی راولاړیږي دغه شیخ خپل ملک نه بولي، دا خپل نه بولي. په ځینو علاقو کې دا ستل از موږ وطن کې دا ستا په دا ځینو علاقو یو حیوان د چا پر نامه پریږدي، وای دا د پلانی بابا دی، نه پر سپریږي نه یې خرڅي نه شي دیل وشي، هیڅ استفاده نه کوي. بس دا هغه دی، هغه مړی یا هغه اعلان. یو خدا سي دی چې یو سړی خپل د کور کې یو پسره جلا کې وای دا پلانی ته ورکوم، د پلانی دی، خو هغه راځي باره بیا دا پروا نه لري. یو دغه چې هغه یا مړ دی یا هغه ګر سرستالانه تا دا هغه پر نامه یې لکړی دی،
لکه دا ځینې کسان چې د پلاني بزرګ په نامه کوڅې وري لکړي نه، دا پر سره کوڅې وري لکړي، دا حرام عمل دی، جایز نه دی، اسی بی دینی ده. نو که دغه صورت وو، دغه صورت کې بیا دغه حیوان کدی را ولاړ سو حلال اکی، دا نه دی حرام، ځکه دا د ملک دی، دا خدای او غیر شرعي کار کړي او په دې باندې خو نو دا شی د لاس نه وځي او یا خرڅ کی، دا خرڅول نه دی ناروا، خرڅولای سي علالولای سي بل چاته هبه کوي سي، په دې کې منع نشته. څلورم صورت دا دی چې ځینې کسان را ولاړ سي او حیوان نظر کی پر قبر باندې چې دا د پلاني قبر د پاره نظر دی، دا د پلاني بت د پاره نظر دی، که دغه نظر کړی شو دی، دا نظر هم حرام، او که دغه حیوان په دغه شکل حلال کی، دا هم حرام. پنځم صورت داسې دی چې یو سړی را ولاړ شي دغه حیوان بوزي زیارت ته، او یا دغه حیوان بوتلی و یو میلې ته، په دې نیت باندې نه بیایي چې دای د میلې احترام به په نیت کې دی، بلکې په دې نیت بیایي چې ورې ملګری ورسره دی ورې حلالي، یا په دې نیت باندې بیایي چې په هغه زیارت کې بد عملنګانو د پاره یو شی سي. نو په دغه صورت کې کې دغه حیوان حلال کی، دا حیوان حلال دی، خوراک روا دی، منع نشته پکې. البته علما وایي چې دا چون کې د هغه خلکو سره یو قسم مشابهت دی چې هغه د بوتانو په نامه باندې حلالي وري ورولي، نو تبع لته د حیوان نه بیا یوري به نه حلاله، چې دغه مشابهت څخه هم مخونی ولسي. نو دغه مشابهت غوندي عمل، دغه عمل مکروه عمل دی، خو نفس په د خوراک کې د حیوان بیا شی نشته. خدا ټول مسائل په نیت پورې اړه لري. البته ځینو ځایو کې خپل سړی ته معلومی دي چې دا عمل زده سره پاره کو، نو دا جائز نه دی. او دا چې الته ملنګانو ته دای شی وروړي، دا ملنګانو ته شی ور کول جائز نه دی. مطلب د جواز څخه دا دی چې مناسبه نه ده، روا خو به وي، ولی کافر ته لا یو شی ور کول روا دی، نو دی کافران نه دي، مسلمانان خو دي، یعنی مناسب نه دي. دا په دې خاطر دوی ته باید سړی زجر ورکړي. الته دی ناس ویل منځ دی فات دی د جماعت نه، الته د دی د پاره بس د ناروا ټول اسباب برابري، چرسي روینی سروزوي دا ګر سلسله رواني. نو دغه څه کسان تعظیم اول نه دي پکار، بلکې د دې حنق پکار. صدق الله العظیم.